السلام علیکم. مونږ اوس دې ټایم کې د ریاض په ښار کې یو لنډی شانتي چکر وهو او د یو ملګري په دعوت باندې روان یو چې هغه د پرون خصوصي مونږ انوایټ کړي او زمونږ ګران میلمه د پاکستان نه هغه شیخ عبدالوهاب حکیم صاحب راغلی دی. نو ماشاءالله دا خو یو 2 ورځې مخکې راله او پرون هم څه ګرځېدلو راګرځېدلو، خو انشاءالله نن یو داسې تاریخي چکر دی چې په دې کې د مختلف ملګرو سره هغه ملاقاتونه متوقع دي. په هغې کې انشاءالله یو شیخ ابو حسان اسحاق سواتي زموږ استاد حفظه الله تعالی هم دی، نو د هغه سره به خبرې کوو او انشاءالله اوس د شیخ نه د دې تفصیل په دغه باندې یو رای اخلو چې شیخ صاحب په خپل الفاظو باندې هغه بیان کړي. شیخ صاحب السلام علیکم ورحمت الله. 2 ورځې وشوې تقریبا چې راغلي و الحمدلله سعودي ته ریاض کې یو. دا زما کشر رور دی ګاډی چلی ماشاءالله عبدالله ناصر دی راغلی دی ګاډی هم راوستی دی. اوس زه یو ملګري ملاقات لغه دعوت هم راکړی دی شیخ ضیاءالرحمن په توسط سره، هغه سره هم ملاقات کوو. باقي ماشاءالله ماحول دلته کې ډېر ښایسته ماحول دی، سیستم ډېر ښایسته سیستم دی. دلته یو قانون دی، قانون یو ملک کې څنګه قانون پکار یا هغه شانې قانون دی، ښایسته قانون دی، ښکلی قانون دی او نظام دی، یو نظام ښایسته نظام دی. اگر چې اوس په دې وخت کې دننه دلته کې په ریاض کې ګرمي ډېره زیاته ده. یو خو ما دلته ولیده چې بجلی نه ځي، بجلی نه ځي. زمونږ په ملک کې پاکستان کې د لوډ شیډینګ پرابلم مسائل پریشانیانې تاسو ټول ته معلوم دي چې بې انتها زیات دي، بې انتها زیات. یو هلته ګرمي، بل لوډ شیډینګ، بل یو سړی میډل کلاس ځان ته پنکه چلی ایسې خو هلته کې میډل کلاس چا په سترګو لیدل نه. دلته خو چې په کم خوا ورځي جو ایسیانې لګېدلې ماشاءالله په جوماتونو کې دننه لګېدلې دي، ګاډي ته وخې جو هلته لګېدلې چې کله کور ته یا دیرو ته یا مطلب ورشي نو هلته لګېدلې ټولو ده. نو دا سهولیات دي. د هغې بنیادي وجه دا ده چې یو قانون دی دلته کې، یو قانون دی. زمونږ دلته کې خلک چې راشي هغه چې دلته کې ځان له مزدوري هم کوي، مثال په طور باندې 1.5 ریال مزدوري ځان له د ورځې کوي، پاکستاني د هغې نه ښه روپۍ جوړېږي. مثال که بچت ځان له 3,000 ریاله وکړي نو پاکستاني تېنه دغه تقریبا شیخ صاحب څو بده جوړېږي؟ تقریبا 2 اباو جوړېږي که نه، 10 20 30 دا له بچت کولی شي. او دونه تنخواه خو هلته کې د چا ده؟ د چا چې ده نو هغه مړېږي نه. افیسرز دي یا مطلب کم قابضه خلک دی په ملک باندې، هغه چېرته پوره کېږي؟ نو ماشاءالله اوس ماحول هم ښه دی. ما تاسو د خبر وکړه بیا درته کوم ګرمي ډېره ده، لکه بهر ګرمي یي خو د هغې سره سهولیات هم ډېر زیات دي، سهولیات ډېر دي چې هغه سړي ته بیا نه محسوسېږي. اوس روان یو دعوت له انشاءالله الرحمن، الله رب العالمین دې پکې خیر او برکت واچوي. او زما د راتلو مقصد څه دی؟ زه چې راغلی ما الحمدلله په بزنس او د کاروبار او د تجارت متعلق راغلی یم چې په هغې کې دننه زما موږ یو څو کاروبارونه دي، تجارتونه دي، الحمدلله بزنسز دي چې هغه موږ ټارګټ کړي دي او په هغې باندې موږ ورکینګ کوو انشاءالله. وان قریب په هغې باندې موږ بیا شروع کوو او تاسو ته به بیا ښایو انشاءالله الرحمن. د تجارت چې دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشه وه او موږ ته تعلیم راکړی دی او موږ ته ترغیب راکړی دی چې تجارت کوئ، کاروبار کوئ، دې سره به خودداري راځي او سړی به خودکفیله کېږي. او دا کم سوچ افکارات چې زمونږ د خلکو جوړ شوي دي په دې اعتبار سره چې یاره عالم مطلب دا ده چې هغه ذهن بس خالي د جماعت پورې تړلی شوی، د جماعت پورې او مدرسې پورې، د یو عالم، د یو قاري، د یو حافظ هغه ته مخې ته نه لارې ښوولی شوي دي او نه هغه بیا وروسته خپله کوشش کوي چې څونه ته فینانشلی مضبوط وي، د مال په اعتبار مضبوط وي، دونه به د الله رب العالمین د دین کار په
په اخلاص سره وکي، په خلوص سره به وکي، حق په بیان کې دا یره ترخه به دی نه چې یره څوک به مې د جومات وباسي، څوک به مې د مدرسې نه وباسي، څوک به را باندې وظیفه بندګي، څوک به را تنخواه ونیوي، څوک به نور څه وکړي، څوک به نور څه وکړي. دا یره به دې په زړه کې دننه نه وي، بل دا د الله د دین ډېر کارونه به وکړي، ډېر د خیر کارونه به وکړي، ښېګړې به وکړي، د غرباو سره به وکړي، د مساکینو سره به وکړي، د خپلو خپلوانو سره به وکړي، د رشتهدارانو سره به وکړي. الله به پې وګټي، جنت به پې وګټي. نو ان شاء الله الرحمن زمونږ په دې باب کې چې بیا څه ناسا مخې ته څه اقدامات دي، څه اپډیټ یا به تاسو له درکوو ان شاء الله الرحمن. السلام علیکم ورحمت الله. ما او احسان الله چې هغه د کراچۍ نه یو ځای راغلی یو او الحمدلله څه پروګرامات او څه میشن دی او څه د کاروبار حوالې سره او ان شاء الله الرحمن مخې ته چې کم اقدامات وپای کې دننه شي. ان شاء الله شیخ ضیاء الرحمن هم دی، احسان الله هم دی، ان شاء الله الرحمن تاسو ته هغه ښایي. او پاکستان کې چې زمونږ کوم پراجیکټ دي، کوم کارونه دي الحمدلله، نو کوم بزنسز دي د الله رب العالمین په فضل و کرم سره، نو هغه څه ناسم ما تاسو ته ښوولي دي او لکه تفصیلي به ته بیا هم ښایو ان شاء الله الرحمن. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. مقامهم فوق رأس السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا ویلاګ بعض حصہ چې کومه دا هغه مونږ تاسو ته ویلو متابعینو ته چې د بعضو ملګرو سره چې کله لقا وشي او ملاقات وشي نو هغه به مونږ تاسو ته بیا د هغې انټروډکشن کوو. نو اوس فاینلي مونږ د حضور خپل ملګري خوا ته رالو چې د کوم خوا ته مونږ را روان وو، خصوصي مونږ انوایټ کړو او مطلب دا د دعوت یې راکړی و. الله سبحانه وتعالی د دې د سعی او اجتهاد د په خپل میزان د حسناتو کې واچوي. نو دا زمونږ ملګری دی آصف بی او ماشاءالله د ډېر وخت نه په سعودي عرب کې دی، یو مخلص او یو قدرمن یو احترام والا انسان دی او د دین خدمت کې هم دغه دی، خپل بچو له حلال رزق ګټي او دغه رنګې د ټیلیکام په څه کمپنۍ کې دا ټاورز چې کومه دي د هغې دغه کوي، په هغې کې دی ورکرز دی. نو ماشاءالله د دې سره به خبرې کوو او دی به مونږ ته څه نصائح پیش کړي، د دې نه به څه واورو او څه به مونږ دغه کوو انشاءالله باذن الله تعالی. زه اوس دې ملګري السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زمونږ ډېر ګران او ډېر درانه میلمانه راغلي او شیخ صاحب نو موږ دیو ته هرکلی وایو او ډېر زیات خوشحاله شو، جزاک الله خیر چې دوی زموږ خوا ته رالو. نو اوس موږ د شیخ صاحب نه یو څو خبرې چې موږ ته لږ نصیحت وکړي د دې مسافرۍ په باره کې چې یاره مسافر ته څومره وخت پکار دی چې دی دلته کې واړوي. نو شیخ صاحب ستاسو نه موږ د مهرباني وایي چې موږ ته دا نصیحت وکړي. جزاک الله خیر. الله دې قدر وکړه. اول بسر خو د محترم او قدرمن رور آصف شکریا ادا کوو، د سره ملاقات وشو او انتهایی زیات خوشحاله شو. موږ چې کله خپل د موحدینو ملګرو سره رونو سره ملاقات وکړو نو زمونږ زړه ډېر زیات خوشحاله شي، انتهایی زیات خوشحاله شو موږ په دې باندې. او زمونږ د مینه محبت چې دی دا خالص د الله رب العالمین د رضا لپاره دی او غواړو چې الله رب العالمین موږ د هغه حدیث مصداق وګرځي چې قیامت په ورځ به الله رب العالمین اعلان کوي، اواز به کوي این المتحابون فیه، زما د ذات د پاره محبت کوونکي کم ځای دي، الله رب العالمین د پاره دغه د رضا لپاره محبت کوونکي کم ځای دي. الیوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، چې نن ورځ به زه دیو لا خپل د عرش د سوري د لاندې ځای ورکوم چې نن داسې ورځ ده چې سوری هم نشته دی د الله رب العالمین د عرش د سوري د لاندې د سوري نه علاوه بل یو سوری به هم نه.
نو زمونږ ستا سره د الله رب العالمین دپاره مینه محبت دی بلکې د ټولو ملګرو سره دوستانو سره والله دا قایم او دایم وساتي او د عرش د سوري د لاندې د ودرېدو سبب دی الله موږ دپاره وګرځوي د الله د رضا د حصول سبب دی وګرځوي. تاسو د سفر حوالې سره ذکر وکړو دې کې د چې کوم علماو کوم مسله ذکر کړې ده نو زمونږ دغه داسې دي چې د ملګرو حالات داسې د مسافرو چې یو خو په دې کې دننه یو هغه ډېر مسافریانې کوي 2 کاله 3 کاله او 4 کاله ما ولیده به یې که نه داسې اوږدې مسافریانې کوي دا خو قطعا شرعا جایز نه دي ځکه چې په دې کې ټول حقوق چې کوم دی د ښځې د بچو حقوق چې دي که نه هغه ورسره ختمیږي هغه ضایع کېږي بربادېږي او د دې به الله تپوس کوي الله څنګه دا تپوس نه کوي چې تاسو څونه ډېره وګټله د ډېرې ګټلو تپوس الله نه کوي ها ضرورت مطابق سړی ځان له کوم وګټي هغې د خو خپل ضرورت به پوره کړي خپل مشکلات او پریشانیان به حل کړي خو چې زیات نه زیات علما وایي چې یو سړی سفر مسافري کوي نو دا 4 میاشتې حد یې ښودلی دی لکه 4 میاشتې بیا سړی که مثال په طور موږ چې د حالات کم ګورو نو داسې ممکن نه ده یو کاروباري سړي هغه لپاره ممکن وي او چې یو غیر کاروباري مطلب خالی هغه مزدوري کوي یا مطلب یو خاص کار کوي دیاړي کوي یا مطلب جاب ما باندې که نه نو د هغه دپاره بیا مطلب دا ده چې لکه په دې 8 میاشتو 9 میاشتو کې کار کې خو چې خامخا کور ته ځي ما ولیده که نه داسې ملګري مې ډېر ولیده چې هغه ډېر اوږدې مسافریانې کوي او داسې څه خاص وجې به کې هم ونه لیدې شیخ صاحب داسې خاص وجې هم ونه لیدې خو هسې هغه زړونه یې سخت شي په دې مسافرۍ کې هم د بعضې کسانو د ملګرو ما ولیدل چې زړونه یې سخت شوه زړونه یې سخت شوي دي بیا کورونو ته نه ځي اول دې په تا باندې الله حقونه یې ښودلي دي د ښځې حق دی د بچو حق دی د تربیت حق دی دا ټول دی اصل چې کوم شرعي مسله علما بیانې خو 4 میاشتې بیانې د هغې نه خو لکه اجازت په بیا غواړي او باقاعده به د هغې د ښځې نه مطلب دغه نه اجازت په غواړي خو لکه مثال دلته چې کوم ترتیب دی نو چې یو سړی خو کم سي کم مطلب دا ده چې لکه که ډېر حد وکړي مسافرۍ کې دننه یو کال دې تېر کړي بیا دې ځي خپل کور ته او دا به هم داسې یو شرعي مسله زه داسې نه وایم زه د دې حالاتو مطابق خبره کوم شرعي مسله خو دا ده چې سړی 4 میاشتې حد چې کوم علماو بیان کړی دی داسې کسان موږ ولدو شیخ صاحب چې دغه د یو سپین ږیری برز ما ولدو چې 10 سال یې شو 10 کاله پیسې لېږي کور ته او چې ورته ووایه شیخ صاحب چې کور ته ول نه ځي جو بس بیر سره بحث نه کوي خبر کېږي پیسې ګټي دومره پیسې ګټي چې 300 په ورځ نه ګټي پیسې خل دبا کې لېږي خو ما ته یوازې پیسې ګټل نه دي نه ورځ پیسې ګټل دا زندگی نه د الله پتا حقوق ښودي دي ستا د ښځې ستا د بچو پتا باندې الله رب العالمین دا فرض کړي حقوق ته پتا باندې چې دا غي الله تپوس کوي الله به تپوس کوي خیر دا وخت موضوع د چې دا خبره ډیر تفصیل غواړي خو دیګر نه بیا کنه او د کې ډیر زیات وضاحت او ډیر دغه بکیم پروت حالات او واقعات بکیم ډیر پراته دي چې د غټ د دې نقصانات سونه دي شرعي نقصانات سونه دي او بل مشاهده موږ چې سونه نقصانات لیدل یا هم ډیر زیات دي د نقصانات د یو مسافریانو صلی الله ټول مسلمانانو ته ثاني پیدا کی جزاک الله خیر او الله دې تاسو لم اجر درکړي الله دې تاسو نه زموږ ټول ناراضي شي او زموږ دا یو بل سره ملاقات دې الله رب العالمین د امینه محبت سبب د الله د رضا وګرځي جزاك الله خير بارك الله جبالي وفوق الروابي وعند القمر ويا من تحب غياب الوفاء رأيتك تهوى غياب البصر كم قائل قد أضعت حياتي وفيا لأجل هناء البشر أقول له أفلح الأوفياء وحسب الوفاء يطيل العمر هنيئا لمن أخلص الحب عمر